الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو بعض ملګري د غسوال کوي چې موبایل کې قرآن پاک اپ په شکل کې انسټال کول یا پی ډی اف په صورت کې ساتل دا څنګه دي او د لپاره او د ضروری ده او کنه د ضروری او موبایل کې قرآن پاک تلاوت دا حکم لري او دی موبایل سره او د سمارت ته یعنی بیت الخلا ته تلل هغه څنګه دي. الجواب وبالله التوفیق. معززو مخکې زمانه کې قرآن پاک مختلف صورتونو سره هغه لیکل شوی، په څرمنو باندې لیکل شوی، په پاڼو باندې لیکل شوی، په کاڼو باندې لیکل شوی. اوس جدید دور ده، جدید سہولیات هغه الله تعالی مهیا کړی دي. نو اوس موبایل کې قرآن پاک اپ په شکل کې یا پی ډی اف په صورت کې ساتل دا بالکل جایز او درست دي. په دې صورت کې چې موبایل به غیر مناسب اشیاونه هغه صفاوي، لکه فلمونو، ګان او ډرامو، دو شیانو نه په موبایل هغه صفاوي. او قرآن پاک تلاوت کول موبایل نه دا بالکل جایز دي. او ځکه موبایل سکرین باندې قرآن پاک الفاظ هغه ظاهر شي نو ته هغه نه تلاوت کوي، نو تلاوت په وخت کې ته خپل لاس او ګوته موبایل سکرین باندې استعمالوي، نو تا ته پکار دادي چې ته به اودس کوې. علامه محمد جنید الدشوي رحمه الله په مسل الاجهزه کې دا لیکي چې کله موبایل کې قرآن پاک اپ په شکل کې یا پی ډی اف په صورت کې پروت وي او سکرین باندې د قرآن پاک الفاظ ښکاره او ظاهر نه وي شوي، ولا يعطي لها حکم الکتابة وحکم القرآن، نو دیتا د کتابت او قرآن پاک حکم نشي ورکولی. نو بیا په دې طریقې سره یو بیاودس کس هغه موبایل بالکل مسح کولی شي. نو دینه دا حکم هم معلوم شو چې کله قرآن پاک الفاظ هغه په سکرین باندې ښکاره او ظاهر نه وي، نو بیا ته د موبایل سره او د سمارت ته یعنی بیت الخلا ته هم تللی شي. نو خلاصه دا شوه چې موبایل نه قرآن پاک تلاوت دا بالکل جایز او درست دي. او چې کله موبایل سکرین باندې قرآن پاک الفاظ هغه ظاهر شي نو ته هغې نه تلاوت کوي، نو تلاوت په وخت کې خپل لاس او ګوته موبایل سکرین باندې ته استعمالوي، نو تا ته پکار دادي چې ته به اودس کوې. مسل الاجهزه صفحه نمبر 24، کتاب النوازل جلد نمبر 17، صفحه نمبر 92، فتاوی دارالعلوم ذکریہ جلد نمبر 7، صفحه نمبر 720، امداد الاحکام جلد نمبر 6، صفحه نمبر 381. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.